نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته اعلی ده. یاد ساتئ یو کار په ان پن کې کول او د هغې دپاره ډېره زیاته زورور او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو کله سلیمان علیه الصلاة والسلام وویلې په مجلس کې خلکو ته وویل چې څوک به د ملکه بلقیس تخت راوړي. یو سړی و آصف نومي و، نو هغه ورته وویل چې زه به یې راوړم. بیا علما کرام فرمایي خاص کر مجاهد رحمت الله علیه او مقاتل رحمت الله علیه فرمایي د هغوی رایه دا ده چې دا الفاظ آصف ویلي او د دې په ذریعې باندې د ملکه بلقیس تخت راوړو. نو که تاسو هم چېرته داسې یې ستاسو حاجات دي نه پوره کیږي، مشکلات دي نه ختمیږي، نو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز تمام کې تمام څومره چې ستاسو حاجات دی الله پاک به پوره کړي، څومره مسلې مسایل دی الله پاک به ختم کړي. یاد ساتئ محترم مسلمانانو خویندرونو کو چېرته ستاسو دا مشکل دا د پیسو وي، دا کو چېرته د رزق وي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله دا به ختمه کړي. که څوک د رشتې دپاره کوي یا دغه رنګې د چا کو بله څه مسله وي انشاءالله مکمل کامیابی سره مکمل توجه سره تاسو سره وظیفه وکړئ او دا یقین ساتئ چې انشاءالله الله پاک به لازمان کوي. څنګه چې آصف بن برخیه سلیمان علیه الصلاة والسلام په دربار کې ناست دی او سلیمان علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې څوک به تخت راوړي، د ویې زه به راوړم. د دې کلماتو ذکر وکړو، الله پاک له قوت او طاقت ورکو، د ملکه بلقیس تحت دی راوړو. نو کلمات څنګه دي، ترتیب څنګه دی، طریقه کار څنګه دی، نو مکمل ستاسو په خدمت کې دا عرض کوم. نو ترتیب او طریقه کار داسې دی چې موږ به 14 سپېرې درود ابراهیمي وایو، بیا به د هغې نه بعد ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام کو چېرته به کې موږ یا وایو نو یا ذوالجلال والاکرام داسې به شي، او که یا پکې نه وایو نو ذوالجلال والاکرام. دا د روزانه 313 پیره وی انشاءالله العزیز. څومره د مشکل نه مشکل کار وي الله پاک به اسانوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.